که یو سړی وي چې ما ته مسله نه ور رسېدلې دا قابل قبول خبره نه ده ښه د الله په دربار کې ځان به دې خبره وکنه دې کې زما څه کار دی الله درله انبیا رالیږلي الله درله علما رالیږلي تا ولې تپوس نه کوو چې هلکه زه زما د بابا خوردې خورم دا څه حساب دی دا جایز دی او که ناجایز دی د دې خوراک ټیک دی او که ناروا دی تا دا کار شروع کړی نو ولې تا ځانله دا تپوس نه شو کولی سواړی په بازار کې په میله کې خو چې ګرځي دا پته ته لګي چې دې ګري دا ګوړه خوږه ده او دا ښکلې ده رنګ یې برابر دی او ته په دې دومره دنیا کې ګرځې او تا ته دا پته نه لګي چې دا عالم په حقه دی او دا په ناحقه دی پاتیا او ګرو د ګوړه کې دا پته لګي او چې په بازار کې ګرځي نو په یو نیمو سلو دوکانونو کې دا پته لګي دا ټماټر ښکلي دی او دا ارزان دي او دا پلان کې دا ګران دی او دا خراب دی په چینای کې دا پته لګي چې دا دانهداره ده او دا چې دی نو مړه شوې ده په دې کې ته پته لګي په دې کې راته پته لګي چې دا مالګه چې دا ډېره نری کړې ده او دا دانهداره ده او په دې کې تروه کمه ده او په دې کې سیوا ده او په ایمان کې راته پته نه لګي چې دا ایمان مې برابر دی او که خراب دی ایمان کې پته نه لګي د ایمان معلومات دی او که وروسته به د کاروبار معلومات کې نو که چېرته یو سړي دا کار کو چې د الله سره شریک څوک جوړو او تصرف یې پکې ګڼو چې دا بابا څه کوي هغه کولی شي لکه پخوانو مشرانو به وایي که نه مونږ درس کې وایو چې را مدد شه لویه ځوانه د بغداد شاهي فیرانه یا د بغداد شاهي میرانه ما نیولې لمن ستا ده دا د بابا لمن یې نیولې وې هلکه د بابا د لمن پرېږده پته نه لګي هسې کار به ترې خطا کړي لکه په رسوله کې غلو چې دی سړی ونیو نو هغه چې تښتېدو په موټرسایکل چې موټرسایکل یې تیز کړو د عاجز نه شاته لمن وشلوله هسې نه د بابا نه لمن وشلی د بابا دا لمن پرېږده بابا دې بې عزته کوي او تا چې دی نو ته به دا ګیت په دې شروع کړی چې ما نیولې لمن ستا ده عقیده برابر که عمل برابر که چې تا د څو پورې په علم کې او تصرف کې د الله سره بل څوک شریک ګڼو عمل دی قابل قبول نه دی عمل دی څه نه دی قابل قبول نه دی